دا چې رد المختار دا در مختار شرح ده. په در مختار کې چې دا خبره کوم لیکلې ده آیا دا صحیح ده؟ دې کتاب کې دا ابتدا کې بالکل لیکي 200 او 300 صفحه کې چې دې عالم کوم دا خبره لیکلې ده چې عیسی علیه السلام راشي هغه با د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب رواني او دی وی لکن لا دلیل فی ذلک على ان نبی الله عیسی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام يحكم بمذهب ابي حنیفه. دې کې څه دلیل نشته، په دې دلیل نشته په دې خبره چې راشي کې نه اتباع ودی. هغه زمانه کې عالمان خو موجود دي، وین کال علماء موجودین فی زمانه فلا بد له من دلیل. دا دلیل غواړي چې سړی دا وایي چې عیسی علیه السلام راشي د فلانی اتباع وکړي او د هغه تقلید وکړي، دا دلیل غواړي. بیا وایي ولهذا قال الحافظ السیوطي فی رسالة سماها الاعلام ما حاصله. حافظ سیوطي په خپل یو رساله کې لیکلي دي چې اعلام دا غي نوم دی، هغه دا لیکي چې انما یقال انه يحكم بمذهب من المذاهب الاربعه باطل لا اصل له. کم خلق چې دا وایي چې هغه راشي نو په څلورو مذهبونو کې په یو پسیزي، نو دی وی دا خبره باطل ده، دروغجنه ده، بالکل بې اصله. او دا څنګه خلق دی وکيف يظن بنبي انه يقلد مجتهدا، دا څنګه ممکن ده او دا څنګه یو سړی ګمان کوي چې یو نبی با یو عام سړی پسیزي. نبوت مرتبه خلق نه پیژني، نبی دا عام انسان اتباع نشي کولای، مجتهد پسې نشي تللی. انه يقلد مجتهدا مع ان المجتهد من احد هذه الامه لا يجوز له التقليد وانما يحكم بالاجتهاد. هغه با فیصله کوي په اجتهاد باندې او بما كان يعلمه قبل من شريعتنا بالوحي. یادوي چې الله باغتا د خپل طرف نه وحي کوي زموږ د شریعت مطابق. دا شامی رحمه الله په دې عبارت لیکل موږ چې خبره کوو به بنیاد نه خلق چې خبرې کوي به بنیاد رضا لګي او کله لګ مخ کې لړشم نو قران نه سوال میږي، قران نه معلومیږي د عیسی علیه السلام په باره کې چې کله الله هغه ورکو سیدہ مریم له ناره کې الفاظ ویلو يعلمه الكتاب والحکمت والتوراة والانجیل. الله به تعلیم ورکوي دله د کتاب او د حکمت او تورات او د انجیل. څوک به تعلیم ورکوي؟ الله. دې بکواس ته ضرورت نشته ده. د نبی شان کې خلک ګستاخی نه کوي، دا ګستاخی ده. نبی انبیاء علیهم السلام دا د الله نه زده کړه کوي، دا د انسانانو نه زده کړه نه کوي. دغه وجه چې په مکه مکرمه کې یو لوارو رسول الله صلی الله علیه وسلم باغ سره ناس پاستو، خو نیک سړی و، لوار دی ترکان دی چمیار دی خپل کار وکړي، خو چې نیک سړی دی بس ټیک ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم باغ سره ناس پاستو. مشرکینو په هغه اعتراض وکړو چې دې پیغمبر ته دا قرآن دغه لوار ښیي، نو قرآن دغه ډېر سخت تردید کړی. دا څه وایي تاسو؟ دا دروغ وایي دا خلک، او د هغې وجه دا ښودلې ده چې لسان الذي یلحدون الیه اعجمی. هغه کم سړی چې نسبت کیه خو عجمی دی، عربي نه دی، او قرآن خو عربي مبین کړي. دا قسم ګستاخی نه دي پکار. د امام ابو حنیفه رحمه الله، د امام شافعي رحمه الله، د امام احمد رحمه الله، د امام مالک رحمه الله، د هغې مرتبه کې څه اختلاف نشته. ډېر لوی خلق دی، لیکن دا پیغمبران نه دي. دا څومره ظلم دی چې سړی مراتب د خلقو ګډوډي، پیغمبر ولګي هغه د الوهیت مرتبه ته ورسی، او مجتهد اوس د امام د پیغمبر د پاسه کړه. دا ظلم دی، هر څه خپل خپل مرتبه ورکول پکار دي. اقول قولي هذا استغفر